کېنه دا چې مو سره کېنه پاره انت بریلیان نشته ته دا څنګه راته نو ما دا خبره کوله ابو داود شریف کې حدیث راغلی دی چې څوک د خدای په لار کې اوزي نو د هغه 1 روپۍ او په وله کې حساب دی د خدای په لار کې یاوا بیا ابو داود کې کتاب الجهاد کې بل حدیث دی چې عبادت فی سبیل الله د صدقې فی سبیل الله په 200 چندای دی 200 چوله کې ضربور کې سو کیږي یو کم 50 کوړه نو هغه کې د تبلیغ خاص هم نشتا ای کې فی سبیل الله دی فی سبیل الله علم هم دی فی سبیل الله هجرت هم دی فی سبیل الله حج هم دی فی سبیل الله تبلیغ هم دی نو تاسو خدمت کې لا خود نه پوره خلق خبره د چاغي ذره ولی خبره روان لا روان پوری تخصیص نشتا د خدای پلار کې وتلی دا امام بخاری ذکر کړی د پلار کې وتلی نو ما خود ته خبره کوله چې ناپوهه خلق کوم دي هغه د صحیح خبر نه کوم دي نو غلطه جوړه یک من علم را ده من عقل یوم الله سبحانه پورته کی دا د بیا لینا د ناپوهه نه پورته کی الناس اعداء ما جهلوا هغه سي دشمنان دي چې کوم شی باندې پويږي نه نو بس هغه نه کوم نه نو غلطه فائدہ واخلي د دیو جنا تبلیغ پیغمبرانو فریضه ده او امت ته حضور ویلي دي فليبلغ الشاهد الغائبا چې کوم حاضر خلق د غایبینو ته د زما د دعوت کوم نه دا اورسي ما تاسو کنه مې لاولې درکړې یو تن ما توجه بیان کا اعلان سره هر قسم خلقي نمای سبب او سړی یا بقادیانی د ختم نبوت مسله به هم درکې دا مکوا او باقی ګورا ما درته ارزو کو چې د عوام خیل چې کوم دغه حجت او دلیل نګرځي موږ به د علما وینا ته ګورو د علما اقوال ته ګورو او فضل درود کې هغه کې دا مولانا زکریا صاحب دا ذکر کړی دي چې حدیث کې من صلى قریبا سمعته تاسو نږدې په ماضي اورم سمن حق بلا واسطه ومن صلى عنه بلغ لرد ما باندې ما ترى رسول شي ملک مقرر دي دا ذکر کړی دا ځنه خلق چې کوم دي دا خلق دي دا د توسل نه منکر دي سماع نبی علیہ السلام نه منکر دي حیات النبی نه منکر دي او هغه کوم مسله دا پکې ذکر کړی دا چې آدم علیہ السلام هغه د الله نه سوال کو نو د نبی علیہ السلام پوښتنه دا الله نه سوال کړی دي دا مولانا زکریا سے فضائل درود کې دا خبر ذکر کړی دا اوس کوم خلق چې طبيعت باندې دا برابر نه ده غلطه د مولانا زکریا سے خبره چې کوم دی هغه بیان نه مانی په دغه وخت د دیو جنا نه کتاب میں بات وګوره ما توکل لګ ما توکل دا کنه دا مسله خدا له چې دار چا طبيعت کې اوسه خلافي نو تلر کوي یو طالب د ګورځانه د دعا پانه لر کړی شنو لوي د دعا نه پانه نو رضا کې د دعا مسله ده کنه نو هغه ته شنو لوي نو مې دا دومره کمقل دي چې سره کدا خو په لکونو په کرونو نسخې تاسو دي یو دین ځان درک بل سر بچ کوم د داسې کوم ته نو خو چا کېدو سره کار نه ساتو مونږ خو بس منځ کوو او 10 دکو کلمې دکو دعاګانې دکو شپږ نمبر دکو د چا کېدې سره خو مونږ کار نشته نه پکې مونږه قائد خایو جواب مولانا الیاس پخپل وای چاته وای میا ظهیر الحسن ته وای زه قسم خورم چې دا خلک کوي چې دا تحریک صلات ته مونږ پکې منځ دکو خو زه ته قسم خورم چې دا یو نوې قوم پیدا کو نو ستوي مونږه دغه سره کار نشته مونږ او دسته کو اوس دا چې کم چاته په دلار روان کړي دي سوې زه ته قسم خورم چې دا یو نوې ډله پیدا کوم دا ډو تحریک صلات دینا او دا خبره چا کړه دا دینی دعوت صفحه نمبر 177 پیامیلیا صفحه نمبر 53 دویم نمبر اهم او ضروری خبره دا ده چې په دې لار کې تاسو د جبریو د عقیده پرچار کوي څه کوي د جبریو د عقیده پرچار کوي ها پیامیلیا صفحه نمبر 53 دویم نمبر اهم او ضروری خبره دا ده چې په دې لار کې تاسو د جبریو د عقیده پرچار کوي نشر او اشاعت داغي کوي نو دی بیا وای مونږ په دې کې چرته د جبریو د عقیده پرچار کو مونږ خو د دین اسلام ما اشاعت او پرچار کو خلکو ته دین کلمه خایو د دین اشاعت کو د اسلام اشاعت کو جبریو کې د مونږ چرته خایو نو جواب دا دی اول جبریه سوکتی
جبریه چې دی تقویت الایمان کې شاه اسماعیل دهلوی لیکلی دی او د شاه اسماعیل دهلوی باره کې مولانا الیاس د جنازې باره کې وای د جنازه لیټ شو یو بزرگ خوب ولیدو چې حضور مبارک وای چې دا جنازه زرو کې مونږ د دې ملمه په انتظار یو نو دا ځان له جدا خبره چې دا دی ریشه وای او دروغ وای دا ځان له خبره ده خو د دې په نسبت باندې شاه اسماعیل دهلوی دومره مقبول دی چې دا سه کرامات ته بیانې ښه دینی دعوت صفحه نمبر 48 باندې دا کرامت ذکر کړی دی اوس د جبریو باره کې چاله چې کرامت بیان کړی دی د چا کرامت بیان کړی شاه اسماعیل دهلوی هغه د جبریو باره کې څه وایي تقویت الایمان کې صفحه نمبر 137 باندې जिस शख्स का ये अकीदा हो वही द चाचिदा अकीदा भी द जबरियो बारे के वही ख़ां कि इंसान पत्थर की तरह मजबूर महज है कि इंसान दस गुंदा दे द कहानी पशान मजबूरी महज दे सम निशिकोले ख़ां आओ जबरिया दा वही सब कुछ अल्लाह ही करता है दा टोलर से सो कहिए दा अल्लाह ताला के जबरिया दा वही कि सब कुछ अल्लाह ही करता है दा टोलर से सो कही अल्लाह कही इन अकीदा वही दे अकीदे वाला लोग मुसलमान नहीं दाखलक सिदी कि सो कोई च दा इंसान द देकानी पशान दे दा अर्स खुदा पाक कही वही दा अकीदे वाला खलक च दी दा मुसलमान नहीं इस्लाम से बेनसीब है और दा खलक दे इस्लाम नसीदी बेनसीब दी बानसीब नहीं दी बेनसीब दी खां दा सो कोई दे द जबरियो अकीदा तक़वियत ईमान की शाह इस्माइल दहलवी बयान का उस राशो गोरा अगर जबरियो दा अकीदा बयान का कि द इंसान पशा पत्थर और कानी गुंत की मजबूरी महज दे और दा टोलर से अल्लाह ताला कही उस दगा अकीदा खुद उर्दू के लिए मसला दादा और दी पुख्तो की हुई पुख्तो के संग हुई पुख्तो के दा से हुई उर्दू के दा से अल्लाह से होने का यकीन मखलूक से ना होने का यकीन दा अल्लाह ना दा की दो यकीन मखलूक ना दा न की दो यकीन दा द कलिमे तोयबे मकसद बयानी हाँ अर्स खुदे कई मखलूक सम निशिकोले नो अवल नंबर जमुंग दा तपूछते कि द कलिमे तोयबे दा मकसद चा बयान करे द हज़रत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम न रावाखले तरदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम पैगंबर दा मकसद हो मफहूम व माना बयान करे दोम नंबर कम यो मुफसर पखपल तफसीर के दाद कलिमे तो ये बे मकसद बयान करे दे दियार हारूनी एच मुनाजर यादेगी हर यो बातें दपारा शमशीर है दरिया देगे।